بس خدای بابا جان تاسو خو دا ځان سره ښارونه نیولي دي نو زوی ته په انتظار کې ناست زوی ته په انتظار ناست موږ چې پر خدای پاک دا دین دا دغه خدای پاک کامیاب کی الله دې ټول مسلمانانو ته خیر کړي د بابا آدم بابا نه والا تر دې وخته پر څونو مسلمانانو پاتې خدای دې وبخي او تاسو دې خدای کامیاب کړي ډېره د خوشاله خبره الله پاک دې ټول پاکستان ته ټول مسلمانانو ته دې خدای خیر پی کړي او خدای دې کامیاب امين د استادانو جدایي ده د استادانو سره مو لس 12 کال تیر کړل لیکن نن چې موږ د جامع نه رخصت اخلو خپل شيوخ او اکابر اساتذه او راته کم دستار را په سر کړلو نو دغه جدایي نشو برداشت کوله او یو مدا خبره جړی او خپکای مو چې زمونږ اکابر دغه شيوخ موږ ته کم امانت راکړلو چې آیا موږ باندې امانت پاسداري صحیح کو بنکو ځکه چې زمونږ اکابر دغه مشایخ او اساتذه ډیرو په سختو تکلیفونو سره علم محفوظ کړي او مونږ ته راورسو دا خبره مخبکای چې آیا د علم کوم امانت چې مونږ ته اساتذه ورکړو د دې پاسداري به زمونږ نه وکړی شو کنه اری صاحب نن کو تاسو ته ملګری بم یادېږي چې تاسو کوم ملګری نن پرې خودل مدرسه پرې دی مدرسې نل سه تاسو نن تاسو پراغت وشو کنه چې دا چې ملګری چې مونږ اته کال په یو ځای باندې لکه درونو غوندې تیر کړل زما یو ملګری دی د توتکان بټخیره چې ما هغه په یو ځای باندې اته کال تیر کړل او مونږ روټۍ هم یو ځای اته کال وخوړله د خولې نوړۍ مو راواغېستله یو بل له مو ورکړله خو لیکن چې نن مو فراغت دی نو هغه هم په سرو سترګو جړی موږ زه هم جاړم نشو برداشت کولی خو لیکن د دغه اساتذهو دعاګانې به یې را سره د دې قوم او د خپل مشرانو د دوی حوصله افزایی به را سره نو ان شاء الله د استادانو چې موږ ته کوم امانت راکړلو دا موږ مخ په وړاندې باندې بوزو او د استادانو چې موږ ته کوم داستار را پسر کړو د دغه اساتذه او د مشایخ د شمله به دا ان شاء الله دا به موږ همیشه د پاره اوچته ساتو موږ بلاندې غورځولو ته نه پرېږدو السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب نن خو ډېر د خوشحالۍ او ډېر د فخر خبره ستاسو لپاره هغه چې کوم والدین ستاسو نن پروګرام ګوري ډېر زیات خوشاله وي څه پیغام تاسو ورکړئ ان شاء الله د الله جل شانو له پلاک شکر دی او د خپل والدینو او بیا د اساتذه کرامو او استادانو مهنت او د کوششونو باوجود زم سره دومره لوی مهنت او کوششونه وکړو او اصل وجه مهنت دا الو رنګ راوړي چې کله سره د والدینو یا د مور بلار او د هغو سره دغی چې څومره سره د والدینو سپورټي او والدینو په توجه خیال په ساتي بلکې تاسو ته کوي نو ورستو د سړی الو د مقام تر راسي او د خوشاله مقام خو ډیر د خو طرف ته بیا د خفګان مقام ډیری طالبې د ژوندۍ نه چې دا ډیر بهترین ژوندۍ د علماء سره ناست او روزانه علماء ته کتي شیخ قاسم صاحب پشانتي مشر حفیظ صاحب پشانتي شیخ عبدالسلام صاحب پشانتي شیخ صالح صاحب پشانتي او بل د لوی دینی اداره ده نن خو تاسو لپاره د خوشحالۍ خبر هم ده او بیا د خفګان خبر هم ده ولې چې تاسو د دې مدرسې نه فارغ شولې او ډیر د خفګان خبره جی اصل وجه دا چې د استادانو امینه محبت دومره زموږ سره چې دا غونه جدایي زموږ لپاره ډیره ناممکنه بلکې طلبه اکثریت ډیر په کثرت په جړا سره تاسو سواتي او جی د سوات وجه الحمدلله سوات کوم ځای سوات کې د منګوري زجی مبارک شي یا الله خوشاله کړي جزاک الله خفګان پکارم دی جی تاسو کوم ځای کالوشه وی کالوشه ضلع مردان ضلع مردان او جی پړم ستیریږي جی بس خوشاله ډیر یو خپم جی